درونو ګرځم شلیدلو جامو کې هغه بې وقوف قمقل خر دې مخکې کړی دی بادشاهي دې ورکړی د خلک ورته سلامونه سلوټونه کوي اخواش کېناست یو میدان کې وده شو لوی الله په خوب کې ولید پروردګار رب العالمین ورته وایي لکه ولې پریشان ہے وی اللہ ستا دے خدایه ته پریشان ہے څه چل دی ما په خدایه کې وی خيار له دې سور کړی او قمق له دې سور کړی واقعي ګوره که تاسو سوچو کې کنه بعض د جهان مالدار خلک د خبرې په چل نه پوهیږي بعض یو خيارانی د روزه درکې نه لګي کم عاقل عاقل اعیت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا قمقل بی د دنیا مال او دولت بی او خيار بی درک به نه لګي دنیاوی پاقل نه ده نو پروردگار ناشنا خدایی دی دا اگر جهان بی وقوف لچه باس دے دروازه بند کړی ده هغه لري بادشاہي ورکړی ده او خلک سلوټونه ورته کوي او څوک ورته سټ سټین کوي او چې زه خيار منو زما د جامو درک نه لګي سجدې رته لګوم تندي مې توسلول د ډوډۍ درک مې نه لګي روجې د لنیسم د پېشمني او د ماښامي درک مې نه لګي ناشنا خدای دی رب العالمین لک چې کم علم دی کنه الله سره چې کم علم دی د ټول مخلوق علم حضرت خضر موسی علیہ السلام ته وی دریاب کې روانو کنه دریاب کې روانو یو چنچنې د کشته نخلق کته کړو په مخوکه کې یو ساس کې اوبر اوچته کړي حضرت خضر موسی علیہ السلام ته وی سره خیال دی چې دا راکوټ ساس کې دې ټول دریاب په مقابله کې څه حیثیت لري حیثیت دریاب ته ګوره ساس کې ته ګوره وی زموستا علم او د دې ټول مخلوق دا علم یو ځای کا دا الله دا علم په مقابله کې دومره نه لکه دریاب په مقابله کې دا راکوټ ساس کې ده الله لا علم دی الله په خپل کار خپويږي مونږ څه پويږو رب العالمین دغه فقیر ته وای عبادت گزار تا وی خا لکه زما فیصله ټیک نه بادشاہی تعالی پکار ده تو خيار ډیر خره دا فیصله کوم اوس فیصله کوم الله خو چې کون وس پيکو دغه بادشاہی براوالم تعالی به درکو اوس 2 سکند کې فیصله کوم کولی شي الله نواز شریف کم دیتا ورسا واچے سلوک پہ ہوتا کو جرنیل سے بغیر کم دیتا ورسا زه کول شم الله وي اوس بستا دا دره بادشاہی تعالی درکم دا دنیا برته سلوکونه کوي هر څه به برابري دنیا کې به عيش او عشرتي بادشاہ بشره د علاقې استاد نعمت وزا غلا ورکو استاد با غلا ورکم دا هغه وتعالى درکم وی الله زما ولا شری رسول جامع دا سیره سپله دا چې د درک د ډوړې دا ولا ورکه دا نعمت دی وی نه 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 ستا په لکه چې کوم ایمان دی ګوره او ته چې ماته د شپې جاله سلګې وې او ماته زاری کې دا نعمت او چې ماته سجدي کې دا نعمت او چې ما سره د مینه د راز او نیاز را سره کې دا نعمت دا هغه مال او دولت بادشاہي تعالی در کوم ستاغه د نیمه شپې ما سره جړا او ما سره مینه باغله ور کومه څنګه دی خو خدا وینا الله دا بادشاہي مینه پکار د خپل نعمت په ټیک نو موږ چې الله کوم ایمان را کړی دی او د رمضان دا روزي مرته ونیولې او بیا سار ورته وروتو زمارو د دینه لوی نعمت بلشتا الحمدلله نو دا الله راوستو او چې کم سره راشي والله ته مانځه ته دی په خوشاله شه ماسپخین مونږ وکړ دی جمعه ته الله راوستي ستا په ځل کې د جمعه مینا واچولا ستا په ځل کې د خپل ذات مینا واچولا ستا په ځل کې د جهنم یره واچولا نو ته جمعه تراله نو چې ما زیګر بیا را لمانځل نو ته پوه شې چې د ماسپخین غمون دی له قبول کړي دي که هغه تل دې نه قبول نو ما زیګر به نه راغوښته نو چې ما خام بیا رالی نو پوه شي چې هغه مخکنی جړن دله قبوله کړې دا هغه عمل یې دله قبول کړی دی زمارونو که زمونږ ژوند دی که زمونږ مرګ دی که زمونږ حیا ده که زمونږ عزت دی که زمونږ مال دی که زمونږ اولاد دی که زمونږ بچی دی که زمونږ ډوډۍ ده دا ټول د الله د طرف نه دي نو دا د الله فضل او کرم چې د رمضان مبارکه میاشت کې په موږ او تاسو روجي ونیولې او بیا خپل ذات ته ودرولو او څنګه چې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي
پروردگار دې مونږ هغه قوم کې چې کم قوم متعلق الله فرشتو ته وایي چې دا زه بخلي واپس کوم. زما وروڼو دویمه خبره درته کوم. زمونږ په دې وطن کې یو برایي ده، یو بیماری ده. د هغې بیماری نه به لږ ځان ساتل پکار دی. مونږ کوو، روجې مونږ نیسو، په چا چې زکات فرض ډېر مسلمانان یې ورکوي، په چا چې حج فرض ډېر مسلمانان ځي. یو لویه بیماری زمونږ په وطن کې دا ده چې یو مسلمان د بل مسلمان غیبت کوي، دروغ وایو، شیطانت کوو، چې وسم رسی پردی حیا و عزت عملو، او چې وسم رسی نه بل سپکم وایو. د دوالو جهانو مبارک سردار حجت الوداع کې د مینا په میدان کې چې د اختر ورځ ده، د لوی اختر، او د عرفات په میدان کې چې د عرفې ورځ ده او د جمعې ورځ ده، دوالو ځایونو کې یو تقریر کړی دی. ادریس په خپله اوښه مبارک باندې سور شو او صحابه کرامو ته اعلان وکړ چې ټول متراجمه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعلان ورته دا وکړ چې ای مسلمانان، د جاهلیت په دور کې که چا یو بل وجلي، بس اوس چې کله مسلمان شو هغه فتنې او دشمنۍ ختم، بدل بنا لباس. اسلام نه مخکې چې چا یو بل سره قتلونه کړي، او زما د خاندان یو الک ربیعه ابن حارث دا حذیلیانو وجلی دی، بدل میں پہ پورے دی، خو چونکې دا د جاهلیت په دور کې شوي دي نو هغه ورته ما وبخه. اسلام نه پس که چا یو بل مړه کړل نو قصاص به الو، خو جاهلیت کې چې څه شوي دي ما هغه یو بل ته وبخي. دوم اعلان، سود ختم. د نن نه اعلان دی چې سود ختم، او که د چا یو بل سره سودی کاروباری خپل پیسې دې ته اخلي، سود دې نه اخلي. تاسو ته پته لګي چې د زلزلې د راتلو لوی سبب په دغه وطن کې څه شی دی؟ خلک نه دی خبر. څوک وایي دا شی دی، څوک وایي دا شی دی، څوک وایي دا شی دی، څوک وایي دا شی دی. سودی کاروبار، د سود کاروبار او د سود لعنت دا د زلزلې د راتلو سبب. سود متعلق اعلان دی چې باس، او بیا وایي چې د ماتر عباس دا هغه چې چا سره پیسې دي او په سود یې ورکړي دي، اصل زر دې ته والی او سود ختم. ګوره الاول یې په خپل عمل وکړو، بیا عامو ته اعلان وکړو. دریم نمبر، د ښځو به خیال ساتئ. زنانه دا تاسو سره په دې لاس کې قیدیانې دي، ستا خدمت کوي، ستا د میلمه خدمت کوي، ستا د بچو خدمت کوي، د هغې به ډېر خیال ساتئ. د نوکر او چاکر او چې تا سره کوم مزدور دی او امسایه دی، زمیندار دی، د هغه به خیال ساتئ. په غریب طبقه نبی علیہ السلام خفه کېږي او بیا تپوس کوي. اے صحابه تپوس ته نه کوم، دا د څه میاشت ده؟ صحابه ته معلومه وه، خو هغوی به د ادب نه غږ نه کو چې که مونږ هسې نه د نبي علیہ السلام دا ښکاره تپوس دی نو که څه بل نوم ولېږدي. صاحب الله و رسول ته پته ده، ولې د ذوالحجې د لوی اختر میاشت نه ده؟ وی ده. وی دا کم میدان دی، کم خار دی؟ وی الله و رسول ته پته ده. ولې د مکې مکرمې هغه مبارک خار نه دی؟ دا د څه ورځ ده؟ الله و رسول ته پته ده. ولې د لوی اختر هغه مبارکه ورځ نه ده؟ د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. زبا تاغل پختو لن مفهوم بیان کم لبی ترجمه لتنکم چې د لوی اختر ورځي یا مثلا د جمعې ورځمي او د عرفې ورځمي، دا څونه د برکت ورځ ده. پخوا به د عرفې په ورځ خلکو په څاروو کار نه کو، د لوی اختر مخکې به یې ګیا راوړه چې د اختر په ورځ به مونږ بس کار نه کوو، په څاروو به یې مزدوري نه کوله. نو چې ورځ د لوی اختري یا ورځ د جمعې وي او د عرفې وي، د لوی اختر د ذوالحجې میاشتې
او د بیت الله په خوا کې یو سړی سنګینه ګناه وکړي، بدعملي وکړي، د ده نه غټ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی امیر حسن شاکر آپ سے مخاطب ہوں. ہم نے غازی میڈیا کے نام سے ایک اسلامی یوٹیوب چینل، فیس بک پیج، انسٹاگرام، واٹس ایپ گروپس، ٹویٹر پر یہی اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں. اس میں صرف اسلامی معلومات ہوا کریں گے، اس میں کوئی سیاسیات وغیرہ کچھ نہیں ہے. براہ کرم جن ساتھیوں کو میرا یہ آواز پہنچ جاتا ہے، یہ پیغام پہنچ جاتا ہے، تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، آگے سے آگے شیئر کر لیں. ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے اس کو بھی آپ لائک کریں خود، اور اس کو شیئر کر لیں خود، سبسکرائب کریں چینل کو. اور اس کا خیر میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہمارے ساتھ تعاون یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کے جو ویڈیوز ہیں، اسلامی ویڈیوز ہم بنا لیتے ہیں، اسلامی معلومات کے اوپر ہم بنا لیتے ہیں. وقت کے ساتھ جو وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو اسلامی نقطۂ نظر سے آگاہ کر دیتے ہیں. تو براہ کرم یہ گزارش ہے میرا آپ تمام ساتھیوں سے کہ تعصب نہ کریں، اور جو ہے یہ ہمارا جو آواز ہے اب بھی ہمارے ساتھ ایک آواز بن جائیے، اور تمام امت مسلمہ کو یہ روحانی جو ہے معلومات، اسلامی معلومات جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے وہ پہنچ جائے. اب بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہو. والسلام. دعا میں یاد رکھیں. دا ښکاره تپوس دی نو که څه بل نوم ولېږدي. وی صاحب الله او رسول ته پته ده، ولې د ذوالحجې د لوی اختر میاشت نه ده؟ وی دا کم میدان دی، کم ښار دی؟ وی الله او رسول ته پته ده. ولې د مکې مکرمې هغه مبارک ښار نه دی؟ دا د څه ورځ ده؟ الله او رسول ته پته ده. ولې د لوی اختر هغه مبارکه ورځ نه ده؟ د دوالو جهانو مبارک سردار فرمائی الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. زبیعتا غلط پختو لن مفهوم بیان کم لبی ترجمه لتنکم چې د لوی اختر ودی یا مثلا د جمعې ورځ او د عرفې ورځ دا څونه د برکت ورځ ده. پخوا به د عرفې په ورځ خلکو په څاروو کار نه کوو. دا لوی اختر مخکې به یې ګیا راوړه چې د اختر په ورځ به مونږ بس کار نه کوو، په څاروو به یې مزدوري نه کوله. نو چې ورځ د لوی اختري یا ورځ د جمعې وي او د عرفې وي، د لوی اختر د ذوالحجې میاشتې او د بیت الله په خوا کې یو سړی سنګینه ګناه وکړي، بدعملي وکړي، د ده نه غټ ګناهګار به بلي زمانه نه. ولې چې ورځ مبارکه، میاش برکتی، خار د بیت الله، گون د بیت الله. نبی علیہ السلام اعلان کوي کم مسلمان چې د مسلمان وینه توی کړه، کم مسلمان چې د مسلمان عزت واغشته، کم مسلمان چې د مسلمان مال په ناجایزه واغشته، داسې ګناه ده لکه چې د اختر ورځي یا د عرفې ورځي، د جمعې ورځي، د لوی اختر ورځي او د بیت الله په خوا کې سنګینه د زنا ګناه کوي، دغه راکوټې ګناه کوي. او سړی هلته دغه ګناه کوي، هو د بیت الله خوا ظالم بچیا دې میاشت ته، دې ورځ ته. لیکن نبی علیہ السلام فرمائی کہ حرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. مونږ ته دا ګناه رسخ کاری. یو مسلمان د بل عزت، یو مسلمان د بل غیبت، یو مسلمان د بل سپکا، یو مسلمان د بل مسلمان مال پغل، دا د مسلمانۍ طریقه نه ده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. د دوالو جهانو سردار فرمائی مسلمان څه شی دی؟ د مسلمان تعارف ته کوي هغه څوک دی چې د لاس او د جبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظي. من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار. څوک چې دوه طریقه دی، یو ته یو څه وي بل ته بل څه وي، یو ته یو څه بل ته بل څه. د قیامت په ورځ به په دې خوله کې د اور ژبه تاویږي راتاویږي. څومره لوی ګناه. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي زمونږ په ایمان دی چې یو سړي د بل په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړل. عربی کې وي اقتل، دا فلان کې مړ کا،
صرف دا ہوئی چې اوق دو طبقے کی ہوئی یا ورته وی دا فلان کې ملکا داسې ونه وی مل لفظ خوا پې پیشي یا اشاره ولا ورکی هغه د پلار روان دی چې دا کم سړی د چا په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړي دي د قیامت په لوی میدان کې د ټولو پیغمبرانو په مخ کې د فرشتو مخ کې د په تندي به لیکلي آیس من رحمت الله دا سړی د الله د رحمت نه مایوسه دی چې دوه ټکي استعمال کړي په تندي به بورډ لګېدلي نو چې هغه ټوپکې ورپسې وړي چې هغه مرسته یې ورسره کړي د هغه به څه حشري خدای نه ویریږئ مسلمانانو یو بل سره جوړ وکړئ جوړ کروانی جوړ وکړئ چا زیاتې کړې وې بخې یو بل مرګ پسې مه ګرځئ د یو بل حیا غشتو پسې مه ګرځئ د یو بل قتل و قتال او جګړو پسې مه ګرځئ توبه وباسئ دلته به ووایې د ازباو کې خلک وایي فلان کې نر دی نر دا نرتوب خو نه دی تا خو دلته ډز وکړ نر خلک ته نر وایي لیکن دا پتلون والا پولیس والا چې راځي ستا په کور کې زنانو په منځ کې ګیري دغه نرتوب دی څه شو بیا چې بیا په خپو ولا پرېږدو جرګې پکې هغه نرتوب دی بیا څه شو دا نرتوب نه دی مسلمان باندې دی لاس واچو دا نرتوب دی دا نرتوب نه دی هغه زیاتې وکړه ورته ویې ما وبخلې دا نرتوب دی په پردی لور خور دی حیا واچوله صادر دی په واچو دا مسلماني نه دا نرتوب دی الله دې زموږ دا نصیب کړي خا اخلاق د دواړو جهانو د مبارک سردار طریقه وز معلوم جبه محفوظ کې جبه کنټرول د غیبت نه عبدالله بن مبارک لوی شخصیت یو سړی ولا راغی یو سید ګناه مې کړې ده جاړي ډېره لویه ګناه مې کړې ده ډېره لویه ګناه مې کړې توبه وباسم چل راته وښایه وایي څه ګناه دې کړې ده وایي بدعملي مې کړې ده اوهو انا لله ما وی که د مسلمان غیبت ته کړې دی داسې ګناه دی او نبی علیه السلام فرمایي چې چا د چا غیبت وکړ خپل قبول شوی ثواب یې هغه ته وبخه نو پردې غیبت کوم چې څه مې ګټلي دي نیکي تا ته مې وبخل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د چا فلان کې سړي دی غیبت کوي ښکاره د کجورو ډکه کړه ولې په خیرات کې ولېږله ویا دې بد وي او ته ولې کجورې لېږې وی هغه ما ته ټول ثواب را وبخه نو که هغې مقابله کې یو ښکاره کجورې ورکړم څه به وشي وی ته غیبت نه کوې وی چې غیبت کوم د مور ولې نه کوم وی د مور څوک غیبت کوي نو وی نبی علیه السلام وی چې چا غیبت ته وکړه نو خپل ثواب دې ورته وبخه د مور خو چې ثواب بل چا لري چې مور له خو ملاو شي که ټوله ورځ په جومات کې په بازار کې په دکان کې د پټي په پوله په غیبت هم داخل ستړی نه شي یو د یو او کولی څه شي زه چا غیبت وکړم چا مې څه وکړل تا د بل مسلمان غیبت وکړه څه دې والا وکړل دروغ دې وي څه دې وکړل شیطانت دې وکړه چې د هغه څومره قتلونه چې کېږي د دواړو جهانو سردار فرمایي په دنیا کې اربونه او کروڑونه چې کېږي د دې ټولو دا چې یو ځای کې تر قیامته پورې دا ټول به د قابل په تله کې ورچوي ولې ځکه په دنیا کې د قتل ایجاد قابل کړی دی جبه به کنټرول کوه خرونو درېمه خبره دا ده چې روجې مو نیولې اوس ورپسې په دې میاشت کې 6 نورې روجې خو به انشاءالله تاسو ته ټولو ته یادېږي زموږ مولي صاحب د الله وبخي او خدای په قبر انوار نازل کړي دا 2 سیزونه د هغه برکت ته په اعتبارندو کې 3 سیزونه یو 6 روجې د شوال یو اعتکاف چې هغه به خلق کوي او دریم صلات تسبیح دا د هغه برکت دی نو دا 6 روجې نبی علیه السلام فرمایي چا چې د رمضان روجې ونیولې ورپسې په دې رکوټ اختر میاشت کې 6 روجې نورې ونیولې دومره اجر به الله ورکړي لکه ټوله زمانه چې روجې نیولې او حکمت پکې څه دی الله ته دا ښیي چې یا الله زه ستا د رمضان په دغه روجو ګورې ستومانه نه یم که په هغه روجو ستومانه وم نور به مې ولې نیولې زه پې ستومانه نه یم دا د نور یم بلې نیسم که ټول کال روجې وي پروردګاره ما به بیا نیولې نو 6 روجې په دې میاشت کې دا ونیسئ یو نن ورځ نیول بند دي او د نن نه پس چې هر کله نیسئ نوی شي زنانو ته مو وایئ زما روم اخري یو بل ټکې درته زمونږ د اختر همیشه د لانجو اختر وي مونږ ته پنجابیان وایي مونږ پښتنو اختر هم د لانجو اختر وي مونږ لا د اختر اعلان نه کړي چې تاسو ډلې شروع کړي زړه مو چوت دی خلکو ته چې یاره خدای بندګان که تاسو ګني کرئ مونږ پکې کار لرلی دی
کالوګان کرے مونږ درته ویلي چې دا تخم مه کرئ دا وکرئ، که دکانداري کې مونږ درته ویلي چې دا سودا مه خرڅوه دا خرڅه کړه، که ته ډاکټري کې ما درته ویلي چې دا دارو مه ورکوه مریض له دا ورکه، نو چې زه ستا کار کې ګوتې نه هم خدای دپاره ته زمونږ په کار کې څه لګوتې وې، خو ستاسو دپاره دی. ماښام بانګ وویلی شو، لا بانګ نه وویلی شو چې خلکو ډلې شروع کړي. او زه وایم ای مسلمانانو، دا به څنګه مسلماني چې هلته کې خلک په زلزله کې اوس هم د چتونو لاندې پراته دی، ستا ورور مسلمانو دلته تا ډزې کړي، څومره لوی جرم دی کړي. صاحب شروع صابق صاحب ته مې ټېلیفون وکړو ته راشه، چې لاړو صاحب د 10 بجو پورې په غونډه 400 کې یو ګواه پیدا نه شو، یو ګواه نه. شب قدر کې اعلان شوی او مولوي صاحب چا چې اعلان کړی و هغه را سره رابطه وکړه، وایي تاسو اختر کوئ که نه؟ مې توره دې کړې ده، تا اختر کړی دی یو، مې ثبوت ته سره څه دی؟ ګوان در سره شته؟ دلته ما سره ګوان نشته. د خدای بنده اعلان دې ولې کوو؟ وایي دا خو پلانکي مولوي صاحب د هغه ته 3 ګوان پېښ شوي دي، بس هغه پې فیصله کړې او ما ته خط ولېږه او مې اعلان وکړ. مې ظلم دی. په کار دا وه چې دغه ګوان دې دې غزلو ته راوستی دی، تا به دا ګوان ځان تاجر کړي، مونږ سره به دې رابطه کوو چې ته اعلان کوو، مونږ هم در سره کړی. دا خو مجمله خبره ده، خدای خبر چې هغه 3 ګوان شته نشته، څه پروګرام دی څه نه دی. تر د 10 بجو پورې مردان سره رابطه وکړه، مونږ سره اسم نشته. ګلیاړه کې چې میاشتې 3 هغوی اعلان کړی، مصابیت صاحب په ګلیاړه کې خو دا ګوان پېښ شوي دي، هغوی اعلان کړی، هغه وخندل. وایي د ګلیاړې د کسانو د نومونو تپوس ته وکړه، وایي دا هماغه کسان دي چې هر کال میاشت یعنې ما سره په رجسټر کې نومونه پراته دي. دوی له څه اعتبار دی؟ مردان والا وي مونږ نه کوو اعلان، ثوابی والا وي مونږ نه کوو اعلان، پېښور والا وي مونږ نه کوو اعلان. دلته کې صابق صاحب هم فیصله وکړه، هغه مفتي عبدالله شاه صاحب ته وایي چې ته په خپل FM اعلان وکړه چې سبا روژه ده، هېڅ قسم اختر نشته، مونږ ته ثبوت رانه. بیا تقریبا 12 بجې د خوبه را پاڅولو، وی ته راشه زموږ د شمې زه خو بس چې پېشمني ته پاسو، یو دی نه ټېلیفون پلانکي ځای کې اختر، پلانکي ځای کې اختر، پلانکي ځای کې اختر. صادق صاحب را پسې هغه ځای نه سور ډېر راولېږل، وی ته راشه لمونځ چې څه مشوره وکړو. هلته چې لاړو تقریبا 1:15 بجې وه. څه چل دی؟ پېښور والا اعلان کړی، قاسم علي خان جومات والا، مردان والا اعلان کړی، هغوی سره هم ګوان دی، هغوی سره هم ګوان دی. نو ډېره ښه خبره مخکې نه وه خبره، او چې اوس ګوان پیدا شو هغوی اعلان وکړو، موږ هم اعلان کوو. یا صابق صاحب د هغې نه پس 1 بجه فیصله وکړه او د اختر اعلان یې وکړه. او قاسم علي خان سره چې رابطه وکړه 15 منټه کم په 11 بجې هغې وي چې موږ له ګواهان رالل او موږ فیصله لرې لرې ځایونه نه وو، څه پکې ګواهان لا غریبانان د کوارټ نه ټول په لاره اکسیډنټ هم وکړه. نو موږ اعلان وکړو. نو د طریقه هم دغه ثبوت نشته، روژه ده. ثبوت پیدا شو اختر دی. 11 بجو نه مخکې قاسم علي خان اعلان نه دی کړی، ما ته پته ده. 11 نه مخکې مردان اعلان نه دی کړی، ما ته پته ده. نو دا دلته کې دا 10 بجې او 9 بجې په جوماتونو کې راچغې چا سین واري، خدای نه یارېږي. که دا نه وې راغلې دا ګواهي دا فیصله نه وه شوې، نو دا به څونه ګناه هم ګټلې وه. خو چې وشوه خبره بس ټیک ته صابق صاحب اعلان وکړو. زمونږ د دې علاقې مشري د صابق صاحب په غاړه ده. زمونږ